الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نن په ملکا د ګیلی مسجد زمین خان کې د ختم القرآن خیستا او پر نور محفل منعقد شو چې صدارت مولانا عبدالرحیم صاحب او د سټیج فرایز مولانا الف الدین اشرفی صاحب ترسره کړل. مولانا محبوبزاده او مولانا ولی رحمان صاحب صدور مدرسین جامعه حقانیات و تعالی خودخیل د قرآن په عظمت په خپل فصیح او بلیغ لهجه کې مدلل او ایمان افروز بیانونه وکړل. وروسته مولانا قاری تسلیم خطیب مسجد مذکوره ماشومانانو ته د ختم القرآن مکمل کړو چې پکې امان الله، شازمین، کاظم خان، جاسم خان، ذاکر الله، عباد الله، سدیس علی او یحیی گل، محب الله، سلمان خان، اعجاز الله، وکیل خان، معاویه، زیاد علی، جواد خان، محمد سدیس، ثاقب خان، حمزه شامل وو. وروسته میډیا سره د گفتگو په وخت مولانا محبوبزاده صاحب وویل چې مدارس په لکونو نادر طلبا ته نه صرف مذهبي تعلیم ورکوي بلکې فری رهایش او خوراک هم ورکوي. حکومت د مدرسو سره څه مدد نه کوي. عوامو له پکار دي چې د مدرسو سره نه صرف مالی مدد وکړي بلکې افرادي مدد د یو کس په شکل کې هم وکړي. دا د دواړو جهانو د نجات ذریعہ ده. عصري علومو دپاره چې کومو حکومتونو د پخوانه پاکستان د جوړېدو نه واخلې تر اوسه پورې دوی خپل د هغې دپاره فنډز مقرر دي. باقاعده حکومتونه د هغې دپاره سالانه بجټ چې وباسي په هغې کې هغه مدارس د اسکولونو دپاره کالجونو یونیورسټو دپاره فنډ مختص کوي او هغه پرې لګوي. او دیني علوم چې دی دا د مدارسو نه حاصلېږي. مدارس ټولې د عوامو په تعاون باندې چلېږي. پاکستان کې الحمدلله یو نیټورک دی د مدارسو، یو جال دی خور دی او دا ټول علما د خپل ځان او د خپل وخت او د خپل عمر قربانۍ هم ورکوي. ورسره عوام ورسره تعاون کوي. دیني مدرسې ټولې د عوامو تعاون چلېږي او الحمدلله تقریبا په زرګونو مدرسې دي چې هغه پاکستان کې د وفاق المدارس د لاندې کار کوي او مدرسې هر کال معاشرې ته چې دی په زرګونو بچي ورکوي، حافظان ورکوي، قاریان ورکوي او دغه شان علما ورکوي. نو موږ او تاسو ټولو له پکار دي چې دیني مدرسو سره چې دی تعاون وساتو. تعاون په دوه صورتونو کې دی. یو دا دی چې موږ مالي د خپل مال نه څه ناڅه دا مدارسو له مقرر کړو، مختص کړو. دویم دا چې موږ د خپلې معاشرې نه د خپل کور نه هر سړی یو بچی هند ته ورکړو. دا به زموږ په دنیا کې هم د خیرپایۍ او د نجات او د سرخوړۍ ذریعه او په آخرت کې به هم انشاءالله تعالی زما د ټولې معاشرې ته دا پیغام دی. لکه څنګه چې په هر کلي کې د جومات د سکول شته دی او په هر کلي کې چې دی کالج شته دی، په هر علاقه کې کالج یونیورسټي شته دی، نو هره محله کې سکول شته دی، جینکو دغه شان د هلکانو. دغه شان موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو په هر کلي کې یو مدرسه قایمه کړو د جینکو هم او د هلکانو هم او په هغې کې موږ خپلو بچو ته ښه بهترین ماحول ورکړو او بیا هغوی د دیني علوم حاصل کړي. دا به زموږ دپاره د ټولو دپاره د دې معاشرې دپاره د اسلام د بقا دپاره به د احیا د دین دپاره به ذریعه او سبب وي. زما د ټولې علاقې خلکو ته دا پیغام دی
او دا درخواست دی چې تاسو خپل بچي مدرسو له ورکړئ او بله خبره دا ده چې خپلو کلو کې دیني مدارس قیام کړئ درسګاهونه نو دا به زموږ او ستاسو د ټولو دپاره د خیر ذریعه او سبب. مولانا قاری تسلیم صاحب د ټولو میلمنو او علماو شکریا ادا کړه چې محفل ته حاضر شول او د هغوی حوصله افزایي وکړله. جماعت کې تقریبا موږ سره اتیا کسان دلته راځي او وایي چې دی نو د قاعدې او د سپارې سبق نه موږ سره وایي په ناظره باندې او حفظ هم کېږي. حفظ پکې فلحال نشته په داسې انفرادي ترجمه چې څوک کوي ترجمه وایو نو داسې دیني پروګرامونه په دې علاقو باندې پکار چې خلکو کې جذبه راشي او خپل بچي چې نو مدارسو ته ورکړي. تاسو جزاکم الله ډېر ډېر شکریا چې تاسو چې دلته تشریف راوړو د خپل استادانو چې کوم دی تشریف راوړی دی بس الله پاک دې په عمر کې برکت واچوي. زموږ ټول څومره میلمانه چې راغلي دي څومره کلیوال او خپل پردي څومره راغلي دي په دې محفل کې شرکت کړی د هغې ټولو نه د زړه نه زه شکریا ادا کوم. اخر کې د دستربندۍ او اجتماعي دعا سره د دې ښایسته محفل اختتام وشو. دوا خان جانان، وطن نیوز، بنیر.